چې په کوم ځای کې ته قبله وس لګې که نه معلومې مخکې خو د زاویې قبله معلومه کړې ده چې 254 ده یا به طرف مغرب څه ده 140 ټیک ده. نو دا ځای به ځان ته ټول لیول کړي ځای به ځان ته څه کړي دې کې لږ فرق شته که نه دا به هر طرف ته ټوله کړي ټیک شوله. بیا چې کوم سیز دلته ودرې نو هغه به هم لیول کړي هغه هم څه کړي لیول کړي چې یاره دی واقعي هغه داسې لیول کړي مثل داسې دې ودرولې دی دلته پکې دا شی شته که نه ٹھیک شو نا هغه سیز به هم ستا لیول دا به تقریبا چې لیولي ٹھیک ده. نو دا به ته په دې ځای داسې ودرېږي ٹھیک ده. دا دې ودرو بیا به په دې پسې موبایل راوالي موبایل چې دې راواغستو نو دا دا د سورې څه دی که نه دې سوري سره به دا داسې ښه عظیمت ته ګوره څومره دی خبره چې دی 240 دی 240 شو بس دا دې ولګاو. د دې مطلب دا دی چې دا د عین شمال نه په څو درجې پروت دی 240 نو چې ته خاص شمال طرف ته ځې ٹھیک ده نو که په دې طرف باندې ځې نو دومره لاړ شه چې 360 ته ورسې او دې طرف باندې ځې نو 240 درجې زاویې جوړه کړه 360 نه چې 240 منفي کړي نو څه تېره راشي 110 راشي که نه 120 راشي که نه نو ګورې په دې کې ځان خپل یو مرکز چې کوم ستا خوښي دا دې جوړ کړه ٹھیک ده. د دې نه د 120 درجې 10 20 30 90 100 110 120 ٹھیک شو نا. دا سیستا خط شمال و جنوب خط نصف النهار هم دقه دی خط شمال و جنوب دایره هندیه باندې معلومیږي په دې طریقه دا عین شمال شو هغه نقطه الشمال ٹھیک ده او دا څه شو جنوب ٹھیک شو. اوس راشه زمونږ دا زاویې چې وه دا خو د دې نه د دې ځای نه چې دې شي ګورې نو د 240 ته ګورې د دې نه 120 ده او د دې نه څو ده 240 ته او زمونږ زاویې قبله څو ده 254 نو د 40 نه د 240 نه 254 ته څومره لاړ شو 14 ٹھیک ده. اسانه طریقو ډېر انسي نو داسې وکړه چې د هغې زاویې قبلې نه د عظیمت چې دی منفي کړه د 200 د څومره نه د 254 نه چې مونږ 240 منفي ګورو 14 نو په دقه ځای د 14 زاویې جوړو دا دې شو 10 دا دې شو 20 که نه دا دې شو 15 دا دې شو څه شی دا عین قبله دقه شانتې په دې ځای کې دقه قبله موږ د جومات قبله مخکې هم دا داسې دغه کړو دا لږ معموله داسې ده خو که بالفرض د داسې ودرېدې نو 45 پورې ستا سره ګنجایش شته دی که نه دا اوس 90 45 ته وباسه دا 90 سره برابر کړه نو 10 20 30 40 45 دا جوړېږي که نه 10 20 30 40 45 دا جوړېږي ټول ځایونو کې ستا سره ګنجایش شته قرآن پاک کې دي چې فولوا وجوهکم شطر المسجد دا ټوټل شطر قبله شو پوهېږي پرې او په دقې ځای باندې د 90 درجې زاویې چې جوړه کړي دلته مقتدیانو ته ودرېږي دا خط یې صف شو خط یې صف دا دې قبله شوه ٹھیک شوله او دا دې څه شو دا دې صف شو بس نور څیزونه دې بیا لرې کړه او بیا دې شي هلته پې یو ګټه ودروه هلته ودروه چونه بې ورته وکړه په اسه بیا چې مصران راشي هغې ته وایي تاسو اوس هغه میچ کړه هغې خپل هغه ګونیا غونده کې وږي بیا که نه
ټیک ده نو تاسو ته چا وي چې موږ د جومات جوړو قبله راله معلومه د ټولو اسانه او په لږ وخت کې دا طریقه او صحیح طریقه ده په دې کې هېڅ قسمه غلطي راځي په دې کې به د غلطۍ نه چې ته بچ کېږي نه به دی چې ته به ځان ته زوینه لیول دی چې څومره ستا لیول د دې سیس چې ولاړ دی د دې برابرو او د دې سیس ځمکې برابرو دوره به ښي بیا بل ځان ته څه شی ودروه ما هغه سال سي چې مثال ٹھیک شو هغه سال دغه هغه تار تې راکوشي که نه نو په دق کې تار باندې دلته هغه به یو سوری پرېږدي هلته کرښه راکړه په هغې کې اړو ښکته به راځي هغه لیول ٹھیک شو نه په طریقې پوه شوئ نو یو پیره ورته بیا څومره یو څو منټه شته که نه یو پیره بیا چې دا تاسو ته پوه شي چې بیا به سبا له کار کولی شي مثلا اوس ګوره عظیمت ته ګوره عظیمت څو دی 241 وشو 241 ځان سره دلته نوٹ کا ٹھیک شو ښه دا گویا کې د خط شمال نه په څو درجې پروت دی په 241 ستا زاویه قبله څومره ده 254 دلته مثلا دا ځان یو سنټر مقرر کو کنه هر یو چې په دې خط کې مقرر دی نو 241 پسې څومره خوا لاړ شي چې 254 ته ورسي 13 څو درجې 13 درجې ٹھیک شو دا دی شو 10 دا دی شو 15 نو دا دی 14 دا دی 13 ٹھیک شو دا دی سره میلاوک دا دی سیده قبله شو په دې د 90 درجې زاویه جوړه کوس دا دی صف شو دا څه شو دا صف شو اسانه طریقه ده کنه هیڅ پکې نشته ها دا 45 سره گنجائش ده خطایی ده جانا وشو نو ډایرکټ به بل کوپر پتوانه لګي جو بینه لګي چې را مونږ ونه شو نه شوي ده پرې ده پوهیږي به د دې پورې گنجائش ده نور ته کوشش کوي چې صحیح ودرېږي پیکس چې جمعه تم جوړه صحیح جوړ کا او کو جوړاو ده پای کې خطایی لګراله نو بیا گنجائش شته گنجائش د گنجائش په ټیم کې بیا ٹھیک شو د دې نه چې د ابتدا نه په گنجائش عمل کې ابتدا نه به په کرس صحیح شي باندې عمل کې پوه شو به د قبله اوس دا خطا غوړې بل سره متوازی دا خو سورې لګرا دی خو شو بیا غزاویه ته وړا شو ٹھیک شو نور بل لګ دی خاطر یو درجه کنه جو هغه 14 وجدان بیا 13 اوس کو د لګ سات بعد وګوري یو سلور منټه چې تیر شي سلور منټه کې بیا یو درجه توي کنه بیا به باري لراغلی دس عین ورستو چې 254 لراجو نو بیا دغه پاغه سوري چې جوړ کېم سي دغه طریقه ده ها د نشته چې زه په دغه معلوم کوم دا شی معلوم کوم نو خط شمال او جنوب په دایره هندیه معلوم کا پاغه د 254 یا دغه طرف نه په 106 ٹھیک ده یا خط شمال او جنوب په قطبی ستوري معلوم کو بیا 106 هم ټیک شو بیا به ګډ موبایل ته ضرورت رانه وي ګویا کې دا مالدارانو طریقه دغه غریبانو طریقه چا سره ګډ موبایل جو په دې طریقه چا سره نه جوړای دایره هندیه باندې گزاره کوو ٹھیک شو لا دغه طریقه